بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محبت او بیا د محبت د پاره ورځ خاص کول، دا کم محبت او د دې د پاره ورځ خاص کول اگر که ذهنونو کې یو ناشنا هم ده خو اشنا شوی هم ده، دا د مسلمانانو کار نه دی. دا په اسلام کې مونږ ته د دې هیڅ قسمه اجازت نشته چې د محبت د پاره یو خاص ورځ خاص کو او په هغې کې د محبت اظهار وکړو، په هغې کې ګلان او په هغې کې ګفټونه او هدیې خلکو له ورکو، خلکو له نه بلکې نامحرمو زنانو له ورکو، پردۍ زنانو له ورکو. دا په اسلام کې نشته، دا یو بدعت دی، بلکې دا د کافرو سره مشابهت دی. دا د کافرو هغه کارونه دي چې په مسلمانانو کې را دننه شوي دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. زما ورونو، د دې ورځې ډېر زیات نقصانات دي او هغه دا دی چې په هغه ګناه کې انسان واقع کېږي چې هغې ته زنا ویل کېږي. د سترګو زنا ده، د غوږونو زنا ده، پردۍ زنانه او پردۍ جنۍ ته چې کوم د ګل ورکول کېږي، یو د هلک هغه سړیتوب هغه پکې ختم وي. هغه سړی یو ذلیل قسمه غوندې په پارکونو کې ګرځي، په روډونو باندې ګرځي، ګلان ورسره یو پردۍ جنۍ ته نیولي، کله ورته خپو کې ناستې او کله ورته ولاړه باندې او دا ګلان ورکوي، کله څه ورکوي کله څه ورکوي. دا طریقه اسلام کې د محبت نشته دی. اسلام مونږ له محبت را کړی دی د خپل ښځې سره، اسلام مونږ ته محبت را ښودلی دی د خپل مور او پلار سره، اسلام مونږ ته محبت را ښودلی دی د خپل ملګرو سره، د خپل ورونو سره، او د هغې شرعي طریقې مونږ او تاسو ته را ښودلې ده. جنۍ دې خوښه شوه نکاح باندې واخله، یو زنانه دې خوښه شوه په نکاح باندې واخله، ورکه ګفټونه. یو چا سره چې مینه کې هر وخت مینه وکړه، د خپل مور او پلار سره مینه محبت کې ټوله زندگی مینه محبت وکړه، که د خپل ښځې سره مینه محبت کې ټوله زندگی وکړه، د هغې دپاره کوم خاص وخت هغه معلوم نه دی. معلومه دا شوه چې دا د کفارو کارونه دي، چې د هغوی دغه کارونه موږ او تاسو کې راغلي، او زموږ اصل هدف چې هغه د الله او د الله د رسول اطاعت دی، د هغې نه موږ اخوا کي. اصل هدف چې خپله معاشره صفا کړو، د هغې نه موږ اخوا کي. اصل هدف چې هغه ستر او عفاف او پاکوالی دی، د هغې نه موږ اخوا کي او په نورو ګندګۍ کې موږ او تاسو مشغول کی. لہذا د دې نه ځان ساتل پکار دي، او د الله نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ ته صحیح عقیده او صحیح دین باندې استقامت را په نصیب کی. بله دا چې دا د رجب مبارکه میاشت ده، په دې کې باید موږ او تاسو داسې عبادات وکړو چې د رمضان دپاره تیاری وکړو، د رمضان د عباداتو دپاره تیاری وکړو. په رمضان کې موږ او تاسو باید تیار یو، تکړه یو عبادت دپاره، او دا یو همت او عقیده او اراده ولرو چې دا رمضان بس موږ په ټولو کې ښکلی رمضان تېرېږي، د عبادتونو نه ډک رمضان به تېرېږي، او الله به د موږ او تاسو نه انشاءالله راضي کېږي. الله د موږ او تاسو نه راضي شي، او الله رب العالمین د موږ او تاسو د بدعاتو او خرافاتو نه وساتي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.